جګران خوږو اوریدونکو کتونکو وحید خان تاجک یم او دا زما سره خوا کې ټول علما موجود دي. د علماو یو داسې کار کړی دی چې دا کار زما خیال دی چې نور علماو هم پکار دي په دې ټول باجوړ کې، په دې ټوله صوبه کې، په دې ټول ملک کې. دوی داسې څه کار کړی دی چې هغه کار نور علماو له هم اوس چې دی نو دا قسمه کول پکار دي. دا چې کوم علما دي دا دې کې د پنجپیر مکتب فکر، دغه رنګې اهل حدیث، دغه رنګې دیوبند او دا رنګې په دې سیمه کې چې نور کوم مکتب فکر دي هغه ټول موجود دي. او زه خوشحاله به دې شوم چې دا ټول په یو ځای ناست دي او دې ټولو ماشاءالله د یو بل خبرې واورېدې، یو بل ته ډېر زیات احترام وکړو. خو څه خبرې وکړې، کوم داسې کار یې وکړو، په دې باندې ورسره چې دی نو خبرې اترې کوو. زموږ سره د دې کلي چیرمین محترم خلیل الرحمن صاحب چې موجود دی. اول د دوی سره به خبرې کوو. چیرمین صاحب ډېره مننه. څه د حیرانۍ خبره دا ده چې زموږ د عوامو دا خیال وي دا علما دې خفه کېږي نه، قاریږي هم دي نه، لږ تاسو نه یېرېږو، خو د عوامو دا خیال چې ګنې دا علما په یو پلیټفارم نشي راټولېدی. خو دا خو غلطه خبره ثابته شوه. دا د ټول په یو ځای ناست دي ماشاءالله. اول خو ستاسو شکریا ادا کوو وحید تاجک صاحب، تاسو مو لا ټایم راکړو، تاسو دلته راغلی. د دې هم شکریا ادا کوو د خپل طرف نه، د ټولو علماو طرف نه. بله خبره دا ده چې تاسو کوم سوال وکړو چې زموږ د عوامو په ذهن کې دا خبره ده چې دا علما چې دي نو دا د یو بل زبردستي کوم چې دشمنان دي داسې الفاظ سره. او سوشل میډیا چې څومره کتلی کېږي نو په هغه کې هم دغه نظر او یا دغه منظر پیش کولی شي چې یاره دا د یو بل دشمنان دي. خو په حقیقت کې داسې نه ده. مولوي صاحب خبره وکړي یو فروعي اختلاف دی، اصولي اختلاف دی. فروعي اختلاف باندې به دوی خپله خبره وکړي. اصولي چې دی موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، کو هغه عالم دی کو عالم نه دی، خو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار یې کړی بس هغه ټول په دین باندې خفه کېږي او هغه په دین باندې سر هم ورکوي او مال هم پې قرباني او جان هم پې وخت هم پې قرباني. نو دا خبره بې ځای ده. البته اوس دا کومه خبره چې تاسو وکړله نو په دې باندې تقریبا چې موږ د یو نیم کال نه یا زه به ته یو نیم کال ځکه ووایم ځکه چې دغه 30 جولای باندې چې کوم شهادت کوم واقعه وشوه نو موږ خپل پروګرام یو جوړ کړی و چې زموږ دلته تقریبا 50 نه سوا مساجد دي او په دې کې د 60 نه سوا یا 70 علما دي. موږ یو اګریمنټ داسې وکړو چې یاره زموږ په دې علاقه کې کوم سړی غل دی یا کوم سړی منشیات خرڅوي، دوه یا کم خلک چې دی نو د دې سهولتکار دي، درې. دا درې کسان موږ ټارګېټ کړي وو چې دا به د خپلو کارونو باز راشي، کو نه راځي نو زموږ علماو دا فیصله کړې وه چې موږ به د دې جنازه نه کوو، موږ به د دې په نکاح کې شرکت نه کوو، موږ به هغه هم له نه ورځو. سوشل بایکاټ به د دې سړي سره او د دې د کور د خلکو سره کو بالفرض محل هغو دوی نه منې کوي. نو په هغه کې موږ یو کار وکړو، یو ځای ته ورسېدو او هغه کار موږ فایلینګ چې کوم دی فایلینګ هغه کمپلیټ کړو، علماو دستخط یې وشوې. بیا موږ لاړو هغه سیم اګریمنټ چې دی کمیټمنټ چې دی نو هغه موږ یوړو او محلو ته لاړو. چې محلو ته لاړو هغو هم ډېر زیات خوشحاله شو. زموږ څه په دې کې چې دی نو هغو په خوشحالۍ باندې دستخطونه وکړل، عوامو راسه وکړل. د هر کلي مشران 30 کسان، 40 کسان، 50 کسان او 20 کسان چې څومره د محلې هغه کیپیسټي و په هغه لیول باندې هغو زموږ سره په دې باندې دستخط یې وکړي. بیا هغه چې کله موږ اخرنۍ مرحلې ته رسوو چې یاره اوس پروګرام کوو، بیا هغه واقعه راغله نو د هغه د وجې نه بیا ډي پي او د اجازت نه میلاوي ځکه چې کار ریسکي و. بیا ټول علما دي د قوم مطلب کریم خلک دی نو ما هم نه غوښتل چې یاره خدا نخواسته داسې یو څه حادثه راشي. بیا د هغه نه وروسته بیا زموږ بل یو سوچ پیدا شو، لکه دا هغه نه او په دغه سوچ په راجمع شو په بل پیدا شو. هغه سوچ دا و چې یاره موږ دا چې څومره کسان یو او یو خبره منشن کوم دا ما بار بار منشن کړې ده چې زما یو کس ملاو شو، یو عالم راسه ملاو شو. ما ته قسم وخورو چې زما په گاوند کې چې هغه ما ته کوم نشانه وخو د څنګه ټول یو شان علما دي نو دا هغه او د دوړو په کور کې 500 غز یا میټر فاصله و. له 500 میټر فاصله کې په دې 15 کال کې د دې سزنم ملاو شو. په ما به سړی بد لګیدو. بیا موږ د علما راټول شو، مطلب چې کله د اجلاسونه شروع شو دا نور خبرې هم شاته کړې او د اتفاق او اتحاد خبرې رالي نو اوس بیا راته دا خبره الله په کور کې ولاړم چې زما راټول نه زیاته مینه دغه سړي سره. نو دا یو زمونږ غټه کامیابي دا ده چې دا علما په دې راټول شو چې موږ دا مسایل چې دا ختمول غواړي، دا کشران چې دي نو د دې ریس نه ایستل غواړي، د کشرانو سوچونه بدلول غواړي چې دا ټول علما دي ټول د آخرت د جوړېدلو دپاره کار کوي. نو په دا کې تاسو نن د دې خبرې مو اورئ، تاسو ناست وئ او تاسو چې دی نو د دې خبرې به واورئ، ریکارډ به هم کوي. نو زه خو د دې علماو ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې زما اوقات دومره نه دي خو دوی ډېره مینه راکوي او ډېر محبت راکوي. نو زه مشکور یم ستاسو. دا چیرمین صاحب خلیل الرحمن صاحب هم د دې ټول علماو په اجازه سره د عطا الله قاري صاحب سره چې د خبرې اترې کوو څه ډېره د حیرانۍ خبره. اول خو دا دم درکوو
شاباشي درکو. زه د زړه نه ډېر خوشحاله شوم چې نن ټول علما په یو ځای ولیدئ. د سوشل میډیا دور دی، دا چې کومې خبرې راځي یو پسې بل پسې، په خدای یقین وکړئ زمونږ په شانې خلکو پې زړه ډېر درد کوي. نو ډېر خوشحاله یو چې تاسو راټول شوئ. نورو خلکو ته څه پیغام ورکوئ، خو دا راټولنه څنګه وشوه، څنګه تاسو یو شوئ؟ مننه اول تاسو له الله جزای خیر درکړي چې دونه مشکل وخت کې رالی. د راټولېدلو خو بنیاد خو تاسو ته چیرمن صاحب هم وویلو، خو خامخا سړی چې څونه مطالعه کوي، کتابونه ګوري، نو په هغې کې څه نه څه خبرې مخې ته راځي، نو کله سړي څه سوچ فکر هم پیدا شي. دا نه چې یوازې زما څه د ټولو ملګرو ذهن کې بدایي، خو لکه چا اظهار کړی چا نه دی کړی، نو د دې افتراق ډېر نقصانات وو. نو هغه نقصاناتو ته هم چې کتل نو په دې نتیجه ورسېدلو چې د اجتماعیت په کار دی. نو الحمدلله د دې چې څونه علما دي زموږ سره جمعیت علما چې کوم نمایندګي کوي بخبلن قاري صاحب، زموږ سره چې کوم د جماعت اهل حدیث نمایندګي کوي مولانا مسعود اظهر صاحب، زموږ سره اشرف علي قاري صاحب د جماعت اسلامي طرف نه ولی رحمان قاري صاحب، دا څلور دلته د شغټ جماعتونه دي او تبلیغي ملګرو کې فرهاد مولانا مفتی صاحب دی، خیر الرحمن صاحب هم دی. نو دې ټولو کې دا جذبې وي، دا سوچ فکر یې وو، خو دونه وه چې وایي وچ ډکو ته صرف کڼ کې ورړتیلو بس. نو دغه یو کڼ کې ورته ولګېد، الحمدلله ډېر په شوق سره راځي، ډېر په جذبې سره راځي او ډېر په مینه سره راځي. یقینا زه د دې نه ډېر مطمئن یم، ډېر ته خوشحاله یم او ډېر بهترین پروګرامونه وشو. بیا خصوصا زموږ سره مشران سپین ږیري علما دي، نو لکه د دې شفقت دی په موږ باندې، دی زموږ د دې کار نه ډېر مطمئن دي، راځي، دعاګانې دي، دا ټول زموږ استادان دي. او نورو ویسیګانو ته نورو علاقو ته هم دغه میسج دی چې ما دې ملګرو ته بار بار ویلي دي، دا نه کېږي چې لکه مطلب یو پنجپیری وایي چې د پنجپیریت پرېښودو، جمعیت علما والا وایي د جمعیت علما، دا نشي کېدلی، دا به یي په خپل ځای. خو سره د دې نه چې زه پنجپیری یم، دا جمعیت علما کې دی، دا اهل حدیث ملګری دی، دا به خپل منځ کې ژوند څنګه تېرو، لکه موږ په کور کې د سپي سم ژوند تېرو که نه تېرو، خو لکه څنګه تېرو، د غوا سم تېرو، لکه خو خپل روټین دي د هغې که نه. نو داسې موږ انسانان یو، بیا علما یو، هغه روټین مطابق به موږ د یو بل سره خپل ژوند تېرو، د یو بل حتک به نه کوو. څنګه چې موږ دا واته نکات وویل وختې هغه به انشاءالله بیا په میډیا راشي، اوس اوږدېږي چې هغه موږ تفصیل سره وایو. راتللی مدا لږ هم وایئ چې دلته ستاسو چې کوم تنظیم جوړ شو، د دې څه مقصد شو؟ دا تنظیم به اوس څه کار کوي؟ ګوره په دې کې اوس زموږ چې کومې فی الحال چې کومې فیصلې وشولې که نه، مخکې زموږ نه ډېرې زیاتې شوي دي، نور هم اوس پکې دا چې یو به موږ تمام ملګري د خپل جماعت موقف بیانو، خو په داسې انداز به بیانو چې د بل جماعت تضحیک او تذلیل به نه کوو. دا پکې بنیادي خبره ده. یو دا چې یو عالم بلې محلې ته ځي، نو هغه محلې عالم به په اعتماد کېلي، داسې به نه کوي چې هغه غریب د څه نه خبر نه، یو دلته راغلی او بس خپله ثقیله ډزۍ او جسي وویل که نه، نه لږ به اوس هغې یا ته به چې دلته یو پروګرام دی دلته راغلي یو، ستاسو خوښه ده که نه، به یې وکړئ خبرې وکړئ به اوس ناسي. بله دا چې لکه د امامانو متعلق هم په دې محلو کې اکثر داسې بعضې مقتدیان د امامانو سره داسې غلطه رویه چلی، نو په هغې باندې به موږ ټول دا به نه کوو چې یو جماعت ملګری تې ووته او بل پکې زر زر وایي زه پکې خپل وردن کوم، نه مسله به حل کوو. هغه عالم به بېرته خپل ځیله راولو، کوشش به هم دا وي، دا موقف به نه خپلو چې لکه مطلب پرېږده چې دا تې ووتو دا زما دا دې وردن نه شي، زموږ ملګری دې ورشي، دا قیصه به نه کوو. داسې ورسره د نوي مسجد دپاره د محلې والا په اتفاق رایې باندې به تقرري کوو. بل دا چې پشي شابه د یو بل تعریف کوو، کوشش به دا وي. بل هم دا وکړله چې کشران به یو ځای ته رایو کوو، هغې ته به وایو چې د سوشل میډیا د پروپیګنډو د دې دغو نه ځان وساتئ او مثبت نظر جوړ کړئ، منفي نه. بس خلاصه هم دا ده چې زموږ شریعت موږ نه څونه اجازت راکوي په خپل منځ کې د یو بل سره د همدردۍ، د غمرازۍ، د مینې، هغه به کوو. ګوره شریعت دا هم وایي چې ته کافر له قرض شي ورکولی، د کافر سره چې ته لوز وکړې، پیغمبر ته الله سوره توبه کې فرمایي وایي فانبذ الیهم علی سوا، وایي ته دا لوز داسې مه ماتوه، وایي اول دی خبر کا، اول دی خبر کا. ګوره موږ ته د کافر په باره کې هم شریعت دا وایي. بیا موږ ته شریعت دا وایي چې کافر دی ګاونډي دی بیمار پرسي هم شي کولی. نو پاتې لا دا چې زموږ خو فروعي اختلاف دی او نور خو یو مسلمانان، نو ولې موږ به د یو بل بیمار پرسي نه کوو، ولې د یو بل سره به نه کښېنو، ولې نو لہذا بل تا وختي یو بل سوال وکړو چې دا لکه ډېره بعیده ده که نه، لکه څنګه دا ملګري هغه چیرمین صاحب لکه د خلکو دا خیال چې دا علما خو لکه سوال نه پیدا کېږي چې دا دې راټول شي په یو ځای کې. یو مختصر خبره کوم، اصل کې دا صورتحال د ډاکټرانو هم دی، دا صورتحال د مصریانو هم دی، د ډریورانو هم دی، دا د هر چا دی. یو مصري راوله ورته ووایه دا پلستر راوایي، دا له چا کلی دی مړه درې که دا دې څه له راوستو، یو ډاکټر له چیټ ورله وایي دا یې ته څه لیکلي دي، دا د ټولو دی. خو دا علما ولې هغه وایي اره مرغۍ الوځي، خو چې کله دا مړه زوال وځي که نه، خلک وایي هغه علما خو معاشره کې څوک دي، د دې او دا اختلاف لږ د سوشل میډیا د ډېر ښکاره، نور دا په هر چا کې دی او د دې حل راوځي. الحمدلله د ضد حل نه راوځي،
نور د اختلاف حل راوځي دا حل دی ان شاء الله کېدای شي چې الله رب العزت د دې د وجې نه نورو ځایونو ته هم دا یو سبق ور وړاندې کړي چې هغوی هم به دغه شان کوي. بله چې تاسو کومه فیصله کړې ده مخکې په دې باندې اوس هم قایم یې چې که په دې کلي کې څوک نشاور شیان خرڅوي یا څوک د هغوی سپارش کوي واپس یې تاڼې تحصیل نه راوباسي یا چې د نو دغه رنګې نور په مختلفو غیر سماجي سرګرمیانو کې ملوث وي نو تاسو فیصله کړې چې جنازه سوشل بایکاټ دا به ترې نه کوو نو ولاړ یې پې. جی دې باره کې یو خبره یاد ساتئ دا بعضې فیصلې صرف موږ مخې ته په قلم او کاغذ راوړو کنی دا فیصلې د مخکې نه هم د جمعیت علما دي هم د جماعت اهل حدیث دا د ټولو دي ځکه چې هغه شریعت موږ ته دا وایي شریعت موږ ته دا وایي چې واذا رايت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض یو سړی زما په آیاتونو پسې له لعاب ټوکې پسې کوي ته نه اعراض وکړه. شریعت موږ ته دا وایي چې د ظالم او د مظلوم مرسته وکړه. څه مطلب د ظالم د لاس ونیسه دا موږ ته وایي دا ظلم ونه کړي او مظلوم سره نور تعاون وکړه. دا خو د دې ټولو موقف وو خو موږ صرف کاغذ ته رامخې ته کړو ټولو پې دستخط یې وکړلې او زموږ موقف دا یو اسلامي موقف دا څه بدلېږي را بدلېږي نه ځکه د هغې چې لا تبدیل لکلمات الله دا خو د الله طرف نه خبري خو بس موږ صرف راښکاره کړو لږې را تازه کړو بس دا ملګري پې رایو کړو د خلکو ته ووایو چې سم شئ که نه لکه بیا الحمدلله د هغې څه ډېر امیر صاحب تاسو ته ونه ویل ډیره فایده شوې وه خلکو موږ ته ویل لکه څوک لاګانې نه کوي یېرېدلي دي وایي چې یاره بیا مولا جنازې نه کوي او بیا خواله نه راځي که نه نو په دغه موقف یو الحمدلله ښه کلک جزاک الله الله هم قدرمن که الله دې تاسو له ژوند درکړي همیشه دغه شان ته د دین کارونه چې کوم دی دا تاسو هایلایټ کوئ نو انشاءالله موږ به ته دعا هم کوو الله هم ترقي نصیب کا جزاک الله خیر. ډېره مننه ګرانو خوږو کتونکو اورېدونکو دا په شانري کې دا علما راټول شوي دي او یقینا ډېر د شاباشي کار چې کوم دی هغه دوی دا کړی چې ټول خپل اختلافي مسایل چې کوم دی هغه شاته کړي په دې ایجنډه یو شوي دي چې خپلو کې هم زموږ تعلق ښه وي او دا تعلق داسې وي چې د علاقې ته فایده ورکړي د علاقې کې مینه محبت زیات کړي د علاقې کې د یو بل احترام زیات کړي. نن سبا دور داسې دی چې بچی د پلار احترام نه کوي دې ته خبره رسېدلې ده خو دغه رنګ که دا علما یو شي او دوی په دې باندې چې دی نو په منبر باندې واز شروع کړي نو زما خیال ده چې ډېر زر ده چې مسله به واپس د جوړ نه چې دی نو ختم هم شي. یوازې دا نه چې دوی دا بهترین کار کړی بلکې بل بهترین کار دا چې دا په هر ځای کې کول پکار دي چې د داسې قسمه خلک چې هغه غلاګانې کوي هغه نشې کوي نشاور شیان خرڅوي نو دې نه په هر ځای کې سوشل بایکاټ پکار دی. خو دا آغاز د شانري د علماو کړی دی او زه دوی ته شاباسي ورکوم که د دې نه پس په کوم ځای کې هم دا آغاز کیږي نو یقینا چې د دوی علماو په دې کې د یو ښه کار آغاز چې څوک وکړي د دې علماو نه مونږ اورو چې د قیامت د ورځې پورې چې دی نو هغوی ته د هغې هغه اجر الله تعالی ورکوي. نو دا دوی چې کوم آغاز وکړو نو انشاءالله دا د دوی دپاره اجر عظیم دی دا صدقه جاریه ده چې دا اجر به دوی ته میلاویږي. نور هم چې کوم ځایونو کې زموږ غږ علماو ته رسیږي نو دا یو خبره ورته کوو چې دا تاسو ځان د معاشرې نه کټ کړی دی تاسو د دې معاشرې ډېر اهمه حصه یې. دا معاشره یوازې د ډاکټرانو نه ده دا یوازې د سرکاري افسرانو نه ده د انجینرانو یوازې نه ده د دې معاشرې د ټول نه اهمه حصه چې کومه ده هغه تاسو یئ نو تاسو دغه رنګې د معاشرې لپاره رایو شئ او د معاشرې د فعله بهبود لپاره د خپل فعله بهبود لپاره په شریکه سره کار وکړئ. نن سبا ډېر تکلیف خلکو ته رسي د دې نه چې کله په سوشل میډیا په علماو پسې خبرې کیږي نو دومره څوک نه چې دغه علماو دفاع وکړي دې حد ته خبره رسېدلې ده خو د هغې شاته وجه هم د علماو ذاتي اختلافات وي نو که دا ذاتي اختلافات ختم شي نو انشاءالله د علماو احترام چې دی نو لازم شي. د کیمرمین جنید شاه سره وحید خان تاجک شمال ریډیو شانرې باچوړ.